أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولنبلونكم ولا تقولوا امويتاسو لمن اغچات يخذلوا چاغي مرشي شهيدان چي في سبيل الله دا الله بلا ركي اموات مړه بل احياء بلکې هغه ژوند دي ولكن اولكن لا تشعرون تاسو نه پويږئ باغې باندې دغه په زندگی ولنبلونكم ډېر اهم آیت ده تاکید کوي الله تعالی خامخا او لام تاکید د پاره ده خامخا نبلونکم موږ به آزمائش کې واچو تاسو یعنی د آزمائش به تاسو خامخا راځي کچره ته مؤمن یې د آزمائش کې براتی او د دې دلیل په سورۃ عنکبوت آیت نمبر 1 نا 7 پورې 127 یعنی 1 نا 7 پورې هغه ته کې الله تعالی فرمایي چې تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو به آزمولای نه شئ نه آزمائش کې به خامخا راځي امتحان به باندې خامخا راځي یعنی دا قران ته ځان ته خوخلو دې ته تراغله ترجمه کوي او دا ایمان دې ځان ته خوخ کړي دي په دې باندې مخکې ته عمل کوي نو دې لارې کې وتا ته دا مشکلات لازم راځي دا مشکلات ورته راځي او دې ته تیار اوسې الله تعالی دې مونږ ته په دې باندې بیا صبر او استقامت راکړي اوس تاسو واورئ ولنبلونکم او خامخا مونږ به ازمایو تاسو ازمایش وکړو په تاسو باندې من الخوف دیرنا والجوع او دلوګنا ډېر اهم یو څو حدیثونه تاسو ته بیانوم ازمایش پر راځي په تاسو دلوګي او دیری ونقص من الاموال او نقصان د مالونو نه والانفس او د ځانونو نه یعنی خلق بم پکې مړ کیږي والثمرات او د میوونه یعنی کومه چې ګټه تاکړی دا یا باغونه دي یا فصل د ابم پکې تبا کیږي وبشر الصابرین او زره ورکا صبرناک خلق ته بخاری شریف کې حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د جنگ احزاب په موقع کې یو وری ماسختن کې داسې ارمان وکړو چې کاش څوک وي چې نن پیرا کړی وي چې مال آرام کړی یعنی دا پیغمبر دی د الله تعالی نبی دی او د الله تعالی محبوب دی او هغه د حالت کې بدلار کې دغه مشکلات او دغه تکلیفونه او بیا ورته هغه وخت کې سعد بن ابي وقاص ارزو کو چې یا رسول الله زنن پیرا کوم چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم باغش په لګارامو بل حدیث دی د بخاری شریف ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده هغه فرمایي چې صوفي کې ان اصحاب صفا مونږ او یا کسانو چاغې سره چادر داسي وي چې سرونه به پټ کړل نخبه به نه پټې دي اې دومره هغه سره تشونه د خپل ځانونه پټ کړی وي او دومره هغه په مشکلاتو کې دا آیات تشریح کومه چې الله تعالی په هغه خلکو چې هغه عظیم ترين خلکو څنګه مشکلات راوستي موږ مزید او بل حدیث ته د بخاری شریف حدیث ته دا هم عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده عروه بن زبیر چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپلوانو کې ورشتہ دارانو کې هغه ته فرمایي هغه پښتنه کوي تاسو به څه خوړل عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې مونږ به یوم یاش پراو خطا بل میاش پراو خطا درېما میاش پراو خطا یعنی درې میاشتې به مونږ کور کې اورونه لګیدو ور ببل نشو مونږ به داسې خوراک بنو هغه پښتنه وکړه چې یم موري مونږ تاسو ټول مور او عائشہ رضی الله تعالی عنها تاسو به گزاره څنګه کوله وای مونږ په دغه دوه تور شیونو گزاره کوله دا دوه تور شیونه دي په دې په گزاره کوله یو کجوري او یو اوبر دا به موږ خوراک درې میاشتې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په کور کې او موږ په دې باندې گزاره کوله اومدارنګي د بخاری شریف حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د وفات پورې درې ورځې وای داسې په مونږه ندي تیری شوی چې مونږه درې ورځې مسلسل پټکه خېټه روټي خوړلې دا مونږه باندې چې داسې وخت نه دی تیر شوی اومدارنګي ډېر عجیب حدیث دی الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کې ولادي عمل کولو توفیق راکړي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي بخاری شریف کی حدیث دی دا هم چې زه وته ما بهر لوګي نه به حاله وګه ما به حاله ما لار کې عمر جان ته راغی
عمر رضی الله عنه ته ما ویلي چې د دې آیت څه معنا ده اے عمر چې ويطعمون طعام مسکینا ويتیما واسیرا دا چې ورکی روټي په مینی سره مسکین ته غریب ته یتیم ته او قیدی ته د دې آیت څه معنا ده عمر رضی الله عنه وای ما ته شروع شو او په دې آیت زه پوي کوم چې د دې دا معنا ده او بیا لاړو کوړه پوي نشو زما په خبره زما په اشاره باندې پوي نشو زدل وګینه په حاله شو پرې وته په ځمکه باندې او دا چې پړ مخې پرې وته په ځمکه باندې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف راوړو او زه یو چت کم دلاسنا او ما ته ویل چې راځه او زه بوتله مکورته او د پوی یو پیاله راوړه او ما ته ویل چې به هوره ده اوسکا ما هغه پیاله اوسکلا بیا ته ویل چې نور اوسکا بیا ما نور اوسکلا بیا ما ته ویل چې نور اوسکا دومره هدا پوری چې زما د خېټه دادا سي تناوش ولا یعنی دومره زبهر وروته او ما سره بیا عمر رضی الله عنه ملاو ما عمر رضی الله عنه ته او فرمایل او ویلي چې عمر تانه زپا غایت باندې خپوي دما کم چې ما تانه پختنه کړی و خو اصل کې زما اشاره تا دا و چې زه وګم ما ته روټي راکا او ته پوینه شو په دې باندې او زه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوتلما او ما دغه سي او ما انتظام وکړو د روټي عمر رضی الله عنه څه فرمایي جواب دی دا جواب مو اوري هغه ته فرمایي چې اے ابو هريره کاش چې ما ته د حیثیت ملاو شوی چې ما ته روټي درکړې وې کدا حیثیت ما ته ملاو شوی وې نو ما ته به دا حیثیت د سرو او خانو نه ډیر زیات غوړه و چې ما ته ملاو شوی وې دا دغه حالت او دا دغه کیفیت وو بهرحال دا سړي بشماره حدیث دي بخاری شریف حدیث ده سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په جهاد کې به مونږه داسې وخت براغې چې مونږ به پانی پړې خړې بم زمونږه په خانه زمونږه ډکه متیازي دا به داسې کلکی او داسې به وی لکه څنګه چې ګډې به سي متیازي کوي دغه جبل سبونه موږ باغه خړل هغه باندې بخاری شریف کې بل حدیث ده ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې موږ په ذات الرخاء کې دا یو جګړې نوم ده په دې کې موږ مزل وکاو دغه چې سوالیان ډېر کم یو غوینه موږ بشپک کسان په یو باندې دومره موږ د خپې باغې کې اوپر سړي خراب شوي 40 شوي شنوکونه زمونږ پرې وتل او زمونږ د خپې چتړې شوي داسي ان داسي اری لاړې پرې لاړې او دې پرو ته په عربی کې رقا وای نو د دې جګړې نوم ذکر رقا پرې وته چې موږ د خپې باغې کې داسې ورسدلې وې تړ غشي موږ باندې داسې تکلیفونه راغلي او بل د بخاری شریف حدیث ته ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ په جهاد کې وو راشن زموږ ختم شو موږ دره ختم شو سامان نو زمونږ امیر صاحب بن ابي وقاص اعلان وکړو چې چا سره څومره څه وی ټول راوړي نو چې موږ راوړې نو یو څو بورې کجوري جوړې شو دا غینه او هغه کجوري به مونږ ته اریو سړی ته ورته یو ورکوله یعنی دومره کم وی چې روغ ورځ مونږ په یوې کجوري تیروله وای ما پښتنه ته وکړه چې په یوې کجوري به گزاره کړه نو ورته فرمایي چې دا یو کجوره ډیر لوی نعمت په هغه وخت کې مونږ ته پاره او په اخر کې بیا دریا په غاړې باندې مونږ ته یو مشي ملاو شو مائی هغه مائی دومره غټو چې مونږ شل ورځې هغه وخړل او بیا هغه دومره غټ مایو چې مونږ داغه هغه اډو کې چې مونږ داس ودرول نو داغه لاندې زموږ او خان تیریدل بهر داس نورم ډېر بشماره حدیث دي الله تعالی دې مونږ تاسو باندې هم هغه کیفیت راولي چې مونږ صبر کولای شو داغه او داس امتحان دې زموږ رانه شي چې هغه باندې بیا مونږ صبر نشو کولای او الله تعالی داغه هغه لوی درجه دي الله تعالی دغه درجه نور هم اوچت کی وستا سووري د آیات یو عربیا چې د الله مراد څه ده ولنبلونکم او موږ وخامخه آزمائش کو پتا سبحانه بشین په یوشي سره من الخوف دیرنا والجوع او دلوګنا ونقص من الاموال او نقصان مالوننا والانفس او د ځانوننا والثمرات او د میونا وبشر الصابرین او زیر ور صبر کوونکو ته الذين دا صابران غکسان دي اذا هر کله اصابتهم چورسیږي غوي دا مصیبتون څه تکلیف قالوا دی بیاوی ان لله ان بشکمغا لله د الله یو الله د پاره یو و ان او بشکمغا الیه مغ الله طرف ته راجعون ورګرځو بمغا او دا وای دا عقیدتن وای سلمہ یو صحابي و تیر شوی د دې بیبي چې کومه وا هغه وفات خوند وفات ام سلمہ
د سلمہ مور د خاوند وفات شو ډېر زیاته پریشان و او ډېر ناقابل برداشت د دې لپاره غم او چې زما خاوند وفات شو ګونډه شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دا خبره اوریدلې و چې چا ته په تکلیف کې چا ویلي چې انا لله و انا الیه راجعون الله بد هغه شی چې هغه ستره دغه بهترینه بدله به الله ورکړي. نو ما دا خبره یاد شو او ما د ابو سلمہ په مرګ باندې انا لله و انا الیه راجعون شروع کړ او ما ته یقین او دما پیدا و چې الله تعالی دا خبره کړې ده دا برښتیاي. او رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ته ویلي چنانچه لکه مده تیر وا چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ته درشتي دعوت راکو او چنانچه هغه ام سلمہ زموږ تاسو مور وګرځیدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وګرځیدا نو لوی درجه الله تعالی ورکا دا ابو سلمہ په مقابله کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم ورکو دا لوی درجه بل څه کېدل شي. اومدارنګي چره هم چاته تکلیف ورسیږي هغه ک ان لله ان و ان الیه راجعون وای الله بدغه بهترینه بدله والا تعالی ورکي بهترینه بدله والا ورکي. اومدارنګي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ورن وسه چې هغه د زینب سوی او هغه وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو او داغه خپل هغه لور ته فرمایي چې یا به ای زما لوري ان له ما اخذ وله ما اعطى او هغه چا د پاره و چې درکړې او هغه واغستو تا دې درکړو هغه واغستو او صبر کوا دغه چې دا صبر وتا د پاره دا ډېر بهترین وي. متفقون علیه حدیث ته بار الله تعالی دې هر یو اگر شي تکلیف تاسو باندې هم موږ ته دې الله تعالی هم دغه تکلیف اگر کی وس طاقت راکړي چې موږ د الله تعالی ته هم د کرانګي وایو چې ان لله و انا الیه راجعون خو یوازې په خپل باندې مراد نه دي چې عمل کې زموږ دا خبره راشي چې موږ هم د الله یو او موږ هم الله ته ورزو. دا تکلیفونه او مصیبتونه راځي ولی یعنی ولی سره په تکلیف کې کیږي د دې جواب په سورته حدید آیت نمبر 22 او 23 22 او 23 د وشتم او دروشتم په دې کې الله تعالی ورکړي وخت کمی کلمه تاسو ټول خپل بغزه پر راشو تاسو بیا کور کې دا وګورئ سورته حدید آیت نمبر 22 او دروشتم 22 او 23 اومدا غرانګي په سورته صف کې هم 10 نه 13 پورې هغه تاسو وګورئ د مزید به وضاحت وشي بیا. اولئک هم دغه کسان یعنی دا کم کسان چې ان لله و انا الیه راجعون وای علیہم پدوی باندې صلوات مهربانیان دي من ربهم د دې طرف طرفنا ورحمت او رحمت ته واولئک هم دغه کسان هم المهتدون هم دې په هدایت باندې دي. په بیت الله کې په کعبه کې څوک تللی دی ویلي تللی دی چانه کتلی ابو ګوري الله دې ممتاز بیا به نصیبو کی دین مخامه خي طرف ته صفا ده یو غرد ورکوټه غونډې ده ټیلا ده او د دې لیفت سایډ ته جب طرف ته یو بل غونډې ده مروه صفا مروه ده دوه وړ وړ غرونه دي. د دې منځ کې د ابراهيم عليه السلام بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها کله چې اسماعیل عليه السلام دې ته پاتې شوی او هغه ابو پسې چړې دو نو چې ابو پسې چړې دو نو دې لاړه ابوی لټولې نو چې ابوی لټولې نو دې لاړه صفا په دې غره وختله چې زه چرته قافله وګورم چې رواني یو په تر واخلم قافله ونه لیدا دې جن راکوده شو دې مخامخ دې بلغره ته وختله چې دلته چرته قافله یا خلک یا صحابه وګورم چرته وبتی وغړم نو التمه و چوکې ونه لیدل بیا راغله دلته وختا بیا لاړه دلته وختا او چکر دې په منځ کې وهل او دا چکر بچي وهو کم ځای کې چې اسماعیل علی السلام پروت او هغه ته بستر کې غړولې یو ځای کې داسې اړ راتلو دغره یا دغه ټیلی چالتہ اسماعیل علیہ السلام مخکاری دونا ناغه کې بده منډه وهله لکه تیزه بلاړه همدا وجدا چې موږ صفا مروه په دې منځ کې یو ځای کې موږ لکتیزو دا ټول سنت دادو حاجری رضی الله تعالی عنها دي او هغه دې کې موږ منډه تکوو غلطه اسماعیل علیہ السلام لیدونه نو دې بده ستلو هغه ته صفا او مروه د غسید چې موږ حج او عمره کې کوو خو دې کافرو مشرکینو د ابراهيم عليه السلام د مرګ نورستو په دې کې دوه بوتان کې خدل د اسماعیل عليه السلام د مرګ نه بعد په دې صفا باندې نوم کې خدود اصحاب په نوم باندې او د مروه باندې نوم کې خدود نایلی په نوم باندې اصحاب او نایلا دا دوه عاشقانو لیلا مجنون په خپل کې عشق او مینه وا او بیا بدکاری کړي وا بهرحال بیا په ډېر بد طریقې سره د مرشیو په تاریخ کې د دې کې سره په بهرحال دین دې بیا بوتان ټوټل او د نن سبب دا کوم چې د اکثر شیونه دي د دې چې تحقیق وکړي چې د ګناګار په تیر شوی
زمونږ په دې اکبرپوري کې یو زیارت نانګا بابا ورته وایي نمای ور پختنه وګړي دا نانګا بابا څه ته وایي دا وګوره وره بربندو نو هغه دلته خلکو د خلک وځنه زیارت جوړ کوو د خلک نانګا بابا وایي یعنی بربند بابا نو دا خبره بربند ولې وو هغه به مرشوي ولې وو د دې تحقیق نشته چې شه دی وځنه خبر حال نو دا اصحابنا اعلان د بوتان او دا د عربو مشرکینو په طریقه دا وا چې چاته به واده کې رکاوټ جوړېدو یعنی عاشقان بو په یو بل باندې وداکار بنه کېدو نو دی بتل خپل نظر او نیاز به د اصحاب د نایله باندې به مناو چې نر به نو اصحاب ته ولاړو چې خجوا چې نه بو د نایله ته ولاړه او به ویل زموږ کار دی وشي زموږ کار دی وشي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم راغی تشریف راوړو مبعوث شو او بیا کله حج ته راغلل نو بیا خدای بوتان ختم شول ټول په دې کې اصحابونه علم لاړه نو دی خلکو بیا به کله حج یا عمره کوله د دې په منځ کې به دا صحیح کول دا به ځان لپاره خنه غنله ځکه چې دا خطبه بوتانو د اصحاب د نعلی په نوم باندې نو آیا موږ د دې په منځ کې چې دا صحیح وکړو دا به ګناي او که ثواب وي نو دا هغه جواب الله ورکړي په دې آیت کې دا هغه جواب ورکړي اوس تاسو جواب اورئ ان صفا یقینا دا صفا والمروه او مروه من شعائر الله دا نشانو ندی د الله تعالی شاعر د شاعره جمع ده نشانه ته ویل کی لکه څنګه چې زمونږ د ملک دا جنډه دا زمونږ د ملک شاعره ده یا مثلا قومي ترانه ده دا زمونږ د ملک شاعره ده نو هم دا غرانګي د الله تعالی هم ځن خپل شاعر دي د دین او دا هم دا غرانګي د عبادتو نو الله وایي څنګه چې دا نور شاعر دي هم دا غرانګي د صفا او مروه هم د الله تعالی د شاعرونه ده من شعائر الله دا د نشانو ندی د الله تعالی فمن بسغتو حج البيت چې حج کوي د بیت الله حج لفظي معنی قصد اراده او دا هغه عبادت چې په مسلمانانو باندې کا وسوي نو یو ور فرض ده کله د لارې طاقت وی الا او یا تمرا او یا عمره کوي عمره لفظي معنی د عمره لفظي معنی زیارت کول دي قتل دیدن کول زیارت کول او یا تمرا او یا عمره کوي فلا جناح بنشتا گناہ علیه پدی باندې یعنی گناہ نشته کده صفا او مروه په منځ کې د عمره ادا صحیح کوي نو دې مراد دانه نه چې کو دې نکړو نو ما کوي به خامخه په جواب ولته د سوال ور کوي او سوال شوی او دا چې کني گناہ نه نو دا غي جواب په بنیاد باندې الله فرمایل چې گناہ نه ده ان يطوف دا چې طواف کی بهما د ریدواړو ومن اوسو فتوع چې خوشحالي سره کوي خیرن سکار د نیکی تتاو هغه نکیته ویل کیږي چې په مینه کوي خوشحالي سره کوي فإن الله بدبشک الله تعالی شاکرون انسان د پاره شاکر چې راشي دې مطلب دا چې د الله تعالی د شکرې هغه الحمدلله وایي یعنی شکر ادا کوي د الله طرف ته چې استعمال شي دې مطلب دا دی چې دا د شکر بدله ور کوي الله د شکرې بدل ورکوونکې دی د نیکانو او د ثوابونو بدل ورکوونکې دی شاکرون قدردان دی علیم او په هده ان پویږي چې چا عمل په کومه نیت باندې کړی دی اداګه چې الله تعالی په سورۃ النساء آیت نمبر 40 کې آیت نمبر 40 سورۃ النساء آیت نمبر 40 کې فرمایي لا يظلم مثقال ذره وان تكو حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما الله تعالی کمه نه کوي مثقال ذره د یو ذره برابر هم استاد عمل الله تعالی نه شکر نه کوي یو ذره برابر هم او الله تعالی کچری نکی ورکوي نو الله به داغه د چنده ورکی ان الذين بشکا کسان یکتمون چې پټي ما هغه انزلنا چې موږ نازل کړی دي من البينات د خار دلایلنا والهدى او د هدایتنا من بعد ورستو ما د هغه نا بیناه چې موږ بیان کړی دي هغه ډیر خطرناک ترين آیات ده کله باندې چې موږ عمل ونکو الله دې موږ په خلاف د آیات رانه ولي ان الذين بشکا کسان یکتمون چې هغه پټي ما هغه انزلنا چې موږ نازل کړی دي من البينات د خار دلایلنا والهدى او د هدایتنا ټول قران ته اشاره ده من بعد ورستو ما بیناه هغه چې بیان کړی دی هغه موږ للناس خلق ته فل کتاب په کتاب کې چاته چې معلوم دي او بیا پټي بیان نه کوي دا مراد نه چې ټول قران یو آیت ولې نه ده یو ټکی ولې نه ده یو حق ولې نه ده خودله نه بیانې پټای نو سزایت دا اولایک هم دغه کسان دي یلعنهم الله چې لعنت کوي الله تعالی په دوی باندې ویلعنهم او لعنت کوي په دوی باندې اللعنون لعنت کوونکی
ورستو یو څو آیتونو نه بعد د آیت یو بیا راځي هغه ځکه الله تعالی وی فرشتي په لعنت کوي اسمانونو په لعنت کوي زمکه په لعنت کوي څوک چې کتمان حق کوي خبره ورته معلومه ده او نور چاته نه رسي آیت ورته معلوم ده بل ته نه رسي ترجمه زده ده نور چاته نه کوي قران کې ورته حکم معلوم دی او نه کوي هغه باندې کې د آیت ته ورستو سورته امدی سوره بقره 174 کې بل آیت راځي ابراشي آیت نمبر 174 147 کې هغه دې کې بتا سنور واوري خدا سو یو دوا حدیث واوري دی باره کې نو بیا بتا سو دې په مطلب او دې معنی باندې آسان سره پويږي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي بخاری شریف حدیث ده په کتاب العلم کې نقل شوی دی هغه فرمایي په خپل ځان باره کې چې ما باره کې خلک دا وایي دا ډېر حدیثونه بیانوي او واقعا ابو هريره ډېر زیاته حدیث دي په حدیثو کتابونو کې هغه فرمایي چې کچيري دا دو آیتونه آیت نمبر 160 او آیت نمبر 174 161 47 74 174 74 دا دو آیتونه ماته په قران کې معلوم نه وي نما به پیغمبر علیه السلام طرفنا یو خبره تاسو ته کړی نه و دغه چې ما په ځین کو بیا شکو چې غلطي پکې ونه کوم خو چونګې د دوی دو آیتونو کې ډېر شدید ترینه سزا ده نو دی وجنه ځان سره پټولې نشم اوغه وایا مخامخ دویم حدیث د بخاری شریف اوري انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی عنہ ته درې واره او فرمایل درې واره چې اے معاذ چې کوم سره د زړه دا گواہی ورکی چې اشهد ان لا اله الا الله چې بشک الله یو دی شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی نو په د باندې اور حرام دی د باندې اور حرام دی درې واره هغه دا فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو معاذ پختنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې یا رسول الله زدا خبره خلکو ته ورسومه وینا خلق به توکل کوي او به عمل نه کوي دا عمل به نه کوي چنانچه چې کله معاذ رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو په هغه وخت کې دا خبره انس وایي چې ماته وکړه چې د خلکو ته ورسوه ځکه چې قران کې دا دوه آیتونه دي کچېره زدا پټ کما نما په خلاف باندې دا خبره راشي بیا زما په خلاف دا خبره راشي دومره صحابه کرام د خبره نه یریدل او نن سبا موږ تاسو اکثر دا خلک الله دې تاسو ته معافي وکي دا ارمشه لپاره حق خبره پټي نه بیانوي نه به خبر ته معلومي دا خطور دی دا سپین دی دا دار بیا مغه د حالاتونه او د مشکلاتونه وغیرہ نه بیانې نه الله دې موږ معاف کړي یو بل حدیث واوري هغه د خطرناک حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شانه چې پښتنه وشولا چې دا مسله څنګه ده یا دا آیت څنګه ده او دې تستوي او دې اونوي نو دته به د اور زولنې او د اور په کاړي ورواچول شي قیامت کې الله دې موږ تاسو بچ کړي دې الله دې موږ بچ کړي دا دومره شدید ترینا سزا ده او دا په سورته آل عمران آیت نمبر 187 او 191 پورې 187 نه 191 پورې د عمدی تفصیل دی الته بیا براشي بیا تاسو واورئ الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وستا توبه وکړه واصلحوا او عمل نیکلو اصلاح وکړه پسملا شو وبينوا او بیان وکړو درې شرطونه دي ګوره حق پټ شوی دی چا پټ کړی مثلا او بیان نه دی کړی نو درې شرطونه دا الله وایي د مفهوم زه تابو ټول نو ولې توبه وستا واصلحوا عمل درست کو بیا بداسنه کوما وبينوا او چې کومه پټکړی دی هغه بیان وکړي چې دا خبره ما غلطه کړې و او تا زما په خبره باندې عمل کړې و نو دی وجه دا خبره داسې نه و او داسې و ځکه چې بیان نه کی نو خلک خود داسې بیانونکو باندې اعتماد کوي اعتقاد په ساتي او هغه باندې خلکو عمل کړي او دا بیان نه کی عمل کوي نو دا ګناه او باندې غرنګي الله بلعنت ور باندې وی کچې دا درې شرطونه پوره نه کی بیا نو سی بیا وره الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وستا واصلحوا عمل نیکلو وبينوا او بیان وکړو فاولائک بسمدغه کسان اتوبو چې توبه قبل او ما مهرباني کوم علیهم بدوی باندې وانا او زچیما التواب توبه قبلون کيما الرحیم او مهربان یما ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي انکار کوي وماتوا او مرشول وهم او دوی کفارن په حالت کو کفر کیو ان دا سره و چې هغه عمل د کفر کوي او په کفر کې مړ شو توبه وی نه ایستا اولائک هم دغه کسان دي علیهم چې په دوی باندې دلته کفر نه مراد د دې آیتونو د کتمان حق ته دې ته اشاره ده
یعنی چې دا پټ چې کفر درې معنی دي یو معنی د پټول یو معنی د ناشکری یو معنی د انکار نو دلته خو پټول دي د الله د آیتونو او دا انکار کړي دا کفر کې راغله او توبې ونی استا او په داسې حال کې لاړو نو الله فرمایي او دا غباري کې الله فرمایي ان الذين بشکا کسان کفروا چې انکار کوي و ماتوا امرشول وهم او دوی کفار په حالت د کفر کې وو نو اولئک هم دغه خلک دي علیهم چې په دوی باندې بلعنت الله لعنت دې الله تعالی والملائکه او د فرشتو والناس او د خلق اجمعین ټولو او دې پورې حدیث ته چې د دریاب هغه میان عمر باندې لعنت وای او د هوا هغه پرندې په لعنت وای ځکه چې د کتمان حق په بنیاد باندې تو هر چا ته تکلیفي هر چا ته تکلیفي دریاب کې تکلیفي او هوا کې تکلیفي هر ځای کې تکلیفي اته چې حق پټ شوی خالدین همیشه بوي فيها بدل لعنت کې یعنی بدل جهنم کې لا يخففو کم بنکړل شي تخفیف به نکړل شي سپک بنکړل شي عنهم العذاب د دوی عذاب ولا هم او نه بدوی تا ينصرون مهلت ورکړل شي انتظار دلته د انتظار نه مراد یعنی چټي به پکې نه وي چنن عذاب لکم کو نن ورځ جمعې ده یا اتوار ده چټي ده وغیرہ وغیرہ مسلسل وي الله دې متاسو بچي الله تعالی دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ټول بچی و الہکم او الہ دستاسو معبود دستاسو الہ هغه معبود دې واحد یو الہ معنی متاس تکړه وا کرساز مددگار مشکل کشا حاجت روا معبود برحق لا الہ نشتبل کارساز مددگار بل معبود الا مگر هوا اماغه دے الرحمن چې ډېر مهربان دے الرحیم ډېر رحم کوونکی دے د دې معنی مم تاسو تکړی و رحمان چې جوش رحمت وی پکې رحیم چې تسلسل د رحمت وی پکې ان یقینا وصل تعالی خپل نشانات بیانای او تاسو ما په ابتدا کې تقریر کړه او چې د قران کریم مرکزی مضمون چې کوم دغه توحید ده او بیان علاوه کی مسائل کسی واقعي او من کې به توحید طرف ته مخ راړی دې لپاره چې هغه بنیادی خبره در نه هیر نشي چرته ناغه طرف ته الله تعالی موږ بیا راړی ان بشکا فی خلق السماوات په پیدا کولو د اسمانونو کې والارض او پسمکه کې واختلاف الليل او پتلو راتلو د شپې والنهار او ورځ کې والفلک او باغ کشتی او په کشتی کې التي هغه تجری چې روان وي فی البحر په دریاب کې بما باغ سيزونو سرا باغ شي سرا ينفعو چې فائدہ ور کوي الناس خلقتا وما او باغ شي انزل الله چې نازل کړل الله تعالی من السماء د اسماننا ما ان اب مما ان د ابونا من السماء د اسماننا مما ان اب فاحیا بیا ژوندې کړلا به په دې ذریعہ سره الارض ازمکا بعد موتها ورست مرګ د ازمکنا اني وچواله د ازمکه مرګ وچواله ده وبث او قاره کړل فيها په ازمکه کې من کل د هر قسم دابتن ساروي هر هغه شی چې زنده سره دی هغه توای او عام طور باندې دا د حشرات ته ویل کی لکه ماج میګه کړه وغیرہ وغیرہ ول شيونه وتصریف الرياح او پاړولو راړولو د بادونو کې هواګانو کې والسحاب او ریاضی المسخر تابعدارا په دا ټول شیونو کې بین السماء پمند اسمان والارض پسمکه کې دا سدي لآیات پدې کې نشانات دي لقوم من قوم د پاره یاقلون شغی عقل نکار اخلی دا اته نشانات الله تعالی بیان کړل اته نشانات دلته پدې کې نشانات یو ما تاسو ته مخکې تقریر کړي او دا پدې دوره مخکې چې الله تعالی په قسم آیاتونه قران کې بیان کړی دي یو قسم آیاتونه د قران دي رقم چې موږ بیان کوو یو آیاتونه د کائنات کې دي په ټولو نتیجو کې د الله په جندل دي ټول نتیجو کې یعنی اړ یو مطالعه چې کوي پدې کې به الله په جن دې نتیجې کې بالا پیژنې او دا تاسو ځین کې یاد وساتئ چې کله کائناتو کې د الله چې کوم دا ورکړی دی کنه چې وګورئ دلته موای نور ایتونه کې موای د دې لوی حکمت په دنیا کې هم ده ځکه چې په کائناتو کې سوچ کوي لکه دا ستر کړه په دې کې الله تعالی ډېر لوی طاقت اچولې مونږ په دې باندې سوچ وکړو د دې په نتیجې کې انسان کیمرا جوړ کړ د کیمرې په نتیجې کې میډیا وغیرہ وغیرہ هغه څومره لوی ضرورت دی په مونږ باندې اوس او موږ مسلمانان په دې آیتونو چرته سوچم نه کړي عمل خو مخد نه کړي موږ غو یوازې هغه فرقه پرستی کې لګیایو کنه یوازې چې تکابر زکابر دې موږ سوچم نه کړي
همدارنګه خوګ دې پدې کې لهرونه دي دا څنګه د आवाज رسیږي د ما واسطه څنګه در رسی پدې باندې زموږ کافر سوچو کو او دا ټول شیونه د اوس د نن سبا د موبایل وګوره او د میسایل او حمله وګوره دا په کومه ذریعہ دا په دې لهرونو په دې طاقتونو سره راغی او دا شونه ځان ته مسخر کړل او په موږ باندې حکمرانی کوي او حال دا دی چې الله تعالی دا موږ لپاره مسخر کړیو او موږ ته ویلو چې په دې کې تحقیق وکړي او دې ذریعہ سره دغه دنیا لکه څنګه چې آدم علی السلام تعالی فضیلت ورکړو د علم په بنیاد باندې او دغه علم حاصل کا دنیاوی هم ځکه چې قران کریم د ساينس مخالفت نه کوي بلکې ساينس ته ترجیح او غور کوي د علومو په بنیاد باندې چې دې طرف ته تداوکا نو کچېری دا مونږ سره وې مونږ باندې هندستان ولې حمله نشي کولای اوس ځکه چې موږ سره ټمبم ده موږ سره دا قوت ته کدا قوت موږ سره نه وې موږ به خړلې اول چې هغه کله دماکي وکړي نو بلیک کیټ تیم سره تور په شو د موږ سره موږ په پاکستان داسې غر خداسي بکو خو چې کله پاکستان هغه وکړه نه به هغه چوپ شول او اوس هغه په دې ټیکنالوژي او د ساينس ذریعہ سره په موږ باندې زور ورغی کفر کدا موږ سره نو موږ به داسې نه وې او الله وې دا وکړه موږ نه وکړ موږ دا دغه نتیجه وو دا باغې نتیجه وو او موږ وایو چې نه موږ کوا او داس کوا نه موږ او داس کوا خدای چې الله ذکر کړی دا ور سره کوي نو چې ته زوروري موږ گزارې نو ستاده موږ بم زوروري ستاده قران بم زوروري ستاده نظام بم زوروري ستاده خبره بم ترانوي او بیا د ټولې دنیا کې ستاده تابالي موږ وځه خوري او ځکه او یو نوې تحقیق شوه دی یو دوه میاشتې کېږي دا تحقیق شوه دی پرون ماته د پیتیو ملمر غلې او هغه ته دا خبره وکړه چې انسان ته الله تعالی په علم باندې فضیلت ورکړي دی او د انسان د عقل چې کمی خلیه دا الله تعالی دومره ورکړي دي چې کدا ټولې دنیا نه تاو کی نو واره تاویږي دا ټولې دنیا نه 7 دفعه دا تاویږي دومره الله تعالی یعنی دومره خو یو انسان ته عقل ورکړي او دغه کله الله تعالی بار اپیل کوي او هغه د عقل نه کار واغستو اسمان ته ورسېدل نور به څومره پرازي چې موږ باندې لوبي کوي اوس دا ټوله او موږ یو جماعه لاندې انختی او سپورې انختی الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې باندې کوی عمل کول اوس سوالونه دي بدري دا غي جواب اوري بس دې سره به درس هم بیا شروع کو یو پرونه سوال دی هغه ډېر لمبا چوڑا سوال دی आगे मुख्तसर खुलासा दादा कि अगर कोई किसी की जान लेने के हवाले से सिफली अमल करवाता हो और इंसान खत्म हो जाए वगैरह सवाल पेचीदा है कि कसोक बचा बांधे जादू कई दा जादू कौन के बागे बांधे बीमार शी और बिया का इलाज की तो कुरान करीम ना नस सूरत में भी सभी वगैरह पदे बांधे से पोइना शमा ची दा चा बांधे जादू शवी अगर बीमार शी सो की और कदा सोक जादू कई दा बीमार शी सो की कदा सोक जादू कई दा बीमार शी مدد لپاره علاج هم دغه دی چې کوم الله تعالی او دغه پیغمبر خدای له چې ډېر استغفار وکړي الله نه معافي وغواړي دغه چې کفر کړي دی او زیاته کړي دی بس معافي وغواړي الله تعالی به معاف کیو هغه په نتیجې کې هغه لیکلي دي چې کمزوري کیږي او تکلیف ته ورته وغیرہ نو بس الله معاف کیو چې الله تعالی معاف کیو کبه کمزوري کیږي او هر څه تکلیفي مرتبه بیا خیر دی او کله معاف نه کینو دا ډېر لوی بدقسمتي ده او کښته د سوال نه مراد دا وی چې چا باندې جادو شوی دی ناغه د پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دوه طریقې خودلې دي یو طریقہ د اخیری دو سورتونه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم جادو شوی او بیا په خوب کې فرشتي ورته راغلي او بیا هغه طریقہ وا هغه قدان باندې چوب کوا او وختي او لاسم بزان باندې راکاږي الله تعالی باندې هغه تکلیف بلری کی دویمه طریقہ دا ده چې د بیره چې کومه ده د دې پته دی واخلي و پته او دا دې اوټه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خود له دا طریقہ هم او بیا دې په اوبو کې واچي هغه اوبونه دي اومس کی او مغه اوبد لامبلو نه بعد خپل ځان باندې واهم شي او بیا په یو روایت کې آیت الکرسی او د اخیری درې سوراتونه دي هم وایي او کله نه وایي نو الله تعالی به غنه د جادو د اثر بلل کی دا هغه چا باندې چې جادو شوی دویم سوال دا دی چې چا په کور کې ځوانانې جنکې وی او باغې باندې خپل فائدې ته ناخلی او ودینا د مور بلاد درې ذمہ داریان دي د لور باره کې یو دا چې هغه د خوراک تنظیمو کې خوراک نه مراد هغه ضرورت ژوندۍ دویم دا چې هغه د خط تعلیمو کې د حالاتو مطابق هغه د قران او د حدیث علم ورکی او دریم دا چې هغه د خدای کې واده کی هغه خدای کې دغه رشتہ وګوري دا درې حقونه دي په پلار باندې او چا چې دا درې وکړل او د درې لورګانو الله تعالی بغته جنت ورکی یو صحابي مختنه وکړه کتبوي وي کتبه هم کوي هم دا حق ته په پلار باندې اوس کا غفلات ته خرشتنه ملاويږي یا مناسب ځای نه ملاويږي وغیرہ او نو بیا هغه دا هغه الله خبر ده
او کچېری غفلار خپل ذهن کې کوشش هم کوي او پښتو وطن د چاته خو بزور ویل نه شي چې لار چا زما لورو کدا وغیرہ بیا د مغه لوري سپکای بیا او مغه بس پکای نو هغه کدا زړه کې وی او کای نو بیا خو ټیک تا کدا نه وی قصدن ارادتن خپل خدمت لپاره ساری کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کدا سی لوري ازمینه ګناه وشو نو مور پلار به شریک او دا حق بیا دا کړی نه دا بل سوال ہے کہ سونے نصاب ونی میں تولہ ہے نقد رقم کے لیے کیا نصاب ہے کتنی رقم ہو تو زکات واجب الادا ہے نقد رقم د پارا دا معیار ہے لکه مثلا نقد رقم مثلا 3 لک ده نو 3 لک به موږ وګورو چې د باندې ونی میں تولی سونه کیږي او کنه کچېری ونی میں تولی سونه پکېږي نو دا به مقدار ده او کنه پکېږي نو نه خطبه شرطونه دي یو ونی میں تولو برابر قیمت او یو کال چې پتیر شوی یو کال چې پتیر شوی یو کال مثلا په 15 لک ته شوی دی او د حساب کتاب نه دی یو ورځ مخ کې تا 10 لک نور راغله نو دا ټوله به بیا حسابي اگر که بدیله صلی کو یو لک نه تیر خطا باندې چې کم ځای کې صاحب نصاب کې دی هغه د صاحب نصاب کې دوه په بنیاد باندې تا باندې کال تیر شوی دی نو چې هر وخت کې هر څومره راغله دا ټوله به جمع کیږي نو غي پیمانه پیسې نه دي پیمانه ونی می تولی سونه ده نو پیسې به بدی باندې اوتلې او به ګوري چې دا پیسو سره ونی تولی سونه کیږي ککیدا نو یو کنه کیدا نو کی بل سوال ہے کہ بیٹھ کر نوافل ادا کرنا صحیح ہے یا نہیں کبھی کبھی سستی اور کبھی کبھار پاؤں دکھتے ہیں وغیرہ بعض خلق ذہن کې دا چې نفلونه قصدن پناستی کوا قصدن پناستی نفلونه نشته یک یو روایت د مسوتن منځنه بعد 2 رکعات شته هغه هم کمزور روایت ده خبر یو روایت ستا پناستی باندې باقی بهتر منځ په ولاړی ده قیام بخبل په منځ کې دا شرط ده ضروری ده دا کول پکار دي خو کته مجبور ای نو که مجبوری نو د سمتا ته معاف ده هم دا غرانګي وتر دلم درته معاف دي کپناست دي چې کولای مناسب درته معاف ده او په اشاره وکا یعنی څومره هغه ته خپل کیفیت ته خپل وګوره چې ته څومره کولای شي دومره کوا نشي کولای الله تعالی طرف نه سختی نشته الله طرف ته تابه نه سره د نفلونو کولم نشته الله طرف نه قدر باندې نه دي الله تعالی طرف نه در باندې فرض دي صرف نو که کولای شي نو ډیره قدا او کنه شي کولای نو مکه نو که په ولاړی کولای شي په ولاړی کوا کنه شي کولای نو پناستي کوا دا لګرو کوي صحیح ده سورہ بقرہ آیت نمبر 165 یوسل 15 پیتم سورہ بقرہ آیت نمبر 165 یوسل 15 پیتم 165 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن الناس انا د خلقنا من هغسوک دی یتخذو چی جوڑی نسی من دون الله سوا د الله تعالی نا اندادن شریکان د ند جمع ده ند مطلب الله سره شریک یعنی الله نا مدد غفتلو کې د بل چا نه هم تما او لالچ کوي یحبونهم دیمینه کوي ابوی سره یعنی کوم چې د الله په مقابله کې انداز جوړ کړی دي شریکی جوړ کړی دي هغه سره مینا کوي که حب الله پشان د مینې د الله دا سیمینه کوي لکه څنګه چې الله سره مینا کیږي الله سره د مینې کول ته عمده غرنګي مینا کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته چې چا د الله تعالی نه علاوه بل چاته چغه وهلی وي یا ویلې وي یا د الله نه علاوه یا فلانی یا مدد شایا یا او یا ذکر کړی وي یعنی حرف ندا ده چې دا یې کړی وي دی به جهنم تزي دی به جهنم تزي نو چا بختنه وکړه چې یا رسول الله کچا نه ویلې نو کچا نه جنت تزي چا نه ویلې به جنت تزي له برو کړه نو مینا کوي هغه سره نو موږ تاسو هم دا کوم چې زموږ لیډران سیاسي مذهبي وغیرہ وغیرہ پیران مریدان دغه سينور خپل مشر سره دومره مینا کول چې هغه الله تعالی مینه ته ورسیږي نو دا شرک ده لکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بخاری شریف کی حدیث ده چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین هیڅ وخت پورې څوک مؤمن کې دی نشي
ترڅو پورې چې د هغه مینا ما سره د هغه خپل ځان نه د مور پلار نه زیاته شوی نه هغه پورې هغه مینا هغه پورې هغه مؤمن کېدل نه شي والذین اواکسان آمنو چې مؤمنان دي اشد د ډیر زیات سخت دي حبا په محبت کې لله الله سره هغه الله سره مینه کوون کړي ولو او کچری ير الذين قتل اغو کسانو کلیدل اغو کسانو ظلمو چې ظالمان دي اس باغ وخت کې يرونا چغوي وګوري العذاب عذاب اذ يرون العذاب کلب چغوي وګوري عذاب ان القوه بشکد طاقت لله الله د پاره ده جميعا اټول چې کله د الله د طاقت وګوري بیا هغه وخت وګوري وای چې دا ټول طاقت الله د پاره ده ټول آیتونه چې مکمل شي بیا تاسو دې مطلب باندې پوهیږئ وان الله او بشکل تعالی شدید العذاب سخت عذاب ورکون کړي الله دې موږ بچ کړي اس هر کلا تبرأ چې بیزار شي براءت اعلان کی بیزار شي لکه ته زما ملګری بیا تاسو چې زمانہ تخته زتانه بیزار یم الذين اغكسات اتبعوا چې کوم پیروي شوی وا ان مشران معنی فکرې کې ان محاوره معنی بداسي راځي هر کلا چې بیزار شي مشران هر کلا چې بیزار شي مشران من الذين داغ خلقنا اتبعوا چې چا پیروي کړی وا ان کشران نو ټول معنی بداسي شي هر کلا چې بیزار شي مشران د کشرانو نه ورأوا العذاب او دیب وګوري عذاب وتقطعت او پرې بکړل شي غصب شي بهم الاسباب پدې باندې تعلقات خپل یو بل سره تعلق به ختم شي وقال او بوای الذين كسان اتبعوا چې پیروي کړي وا ان کشران لو ان کاش کې چې لنا مونږ د پاره کرتن دوباره تل دنیا ته کرتن دوباره فنتبرأ نو مونږ به بیزاری اعلان کړي وې مونږ به بیزار شي وې منهم د دې مشرانونا کمالک څنګه تبرؤ دی بیزار شول من زمونږنا دا په سورته احزاب کې سورته احزاب آیت نمبر 66 نا تر 68 پورې دا خبره ټوله راته کړې ده 66 نواخله تر 68 پورې هغه ځکه الله دا فرمایي چې کله قیامت کې دا جهنميان جهنم ته ورواچول شي نو دی به هغه وخت کې بیا ارمانو کې چې کاش کې مونږه کبراءنا وسادتنا وکبراءنا مونږه سیاسي مشران مونږه مذهبي مشران کاش کې چې مونږ دا غي خبره منلې نه وای ځکه چې کله قیامت ته دی لاړ شي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې هر مشر سره به جنډای خپل جنډه به ور سره وي او هغه سره به داغه پیروي کوون کی باغه پسې ور روان او دا به جهنم ته ځي او د کشران بزان پسې جهنم ته بوزي نو چې چا دنیا کې داسې مشرانو خبره منلې وي چې د الله مقابله کې د ملګرتیا کړی او هغه د ملګرتیا د الله رضا لپاره کړی وي ور سره یعنی تاسو سره ملګرتیا ځکه کومه چې تا ملګرتیا بنیاد باندې الله راضي کومه نو قیامت کې به هغه غاړه تلا سره واچي چې اوس مخلاص کا ما غوستا خبره منلې و نو دا به روانو ما تا د لپاره ما الله خبره پر خو دی و ناغي به وې ځان نشه خلاص ولا تا به خلاص کوم نو د بیزاری او د براءت اعلان بو کی دینا نو دې سره به وس نه بل بیا نو دې به ارمان کوي چې کاش کی یو ور دنیا ته بیا تلی وې چې ته ما په سره غلې وې چې راځه زما مرید شه ما ته اوټ راکا ما پرټي کې شه او وغیرہ وغیرہ نو ما بم تانم د کرانګي اعلان د بیزارت براءت کړي وې لکه څنګه تا چې معنا وکړو خو بیا به لاس باندې سنول نو د سورته احزاب آیتونه چې کله تاسو کورو کې وګورئ خپل قران کې د ترجمه وګورئ او دا غږیو ځای کوي نو دینه دا معلومه شوا چې هیڅ چا پسې دړاندو غوته تل دي پکار تحقیق او تصدیق پکار دی د تحقیق او تصدیق طریقه به سي قران او حديث او آسان ترين کتابونه دي اتواله هغه جنې تلک مزل پکې کوي نو هیڅ چا پسې بغیر د تحقیق او تصدیق نه مزه کله قیامت کې باغ ځانم نشي خلاصول نو تاسو خود نشي خلاصول تاسو نشي خلاصوله او ورستو آیات دې بیا تشریح دی هغه به ورستو تاسو ان شاء الله په نور آیاتونو باندې مزید تاسو پوهیږئ کذالک هم دغرنګي یریهم او بخای دوی تعالی یریهم او بخای الله تعالی دوی تا اعمالهم د دې عملونه حسرات پشمانتیا خپل عمل په پخیمانه
خپل عمل په خپل پخیمانه علیهم قومدوی باندې وما هم او ندیها غوی بخارجینا بهر توتن کی وستن کی من النار د اورنا دیو د اورنا وتل کیږي نه بیا اگر غډېر بهاني بوږي د مشر دوکا کړو ما نو الله بوته چې مشر دوکا کړی دا یو مشرو کنورمو ټول نلوی مشر خو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او ټول نلوی دلیل خو قران او بغیر ولې عمل نکو چې دی بس روان وړاندو پشان دي او زمونږ دا روایت جوړ شوی زمونږ ټولو کا سیاسي دی او کا مذهبي دی او کا علاقائی دی وغیرہ دا ټول خو بدا زما مشر د زور پس زم دو ویلی دینو کا خدیو کا بدی دا ورستو ګور یا ایها الناس اے خلقو کلوا خری مما دهغنا فی الارض چې بزمکه کې دی حلالا حلال طیبا پاک هر یو شی حلال کې دی چې خود طیب نشي کېدلی لکه د بازي شو طیب معنا چې هغه حلال هم یي او نفس مغه غواړي او په معاشره کې مغبت نه ګڼل کی معاشره کې بد نه ګڼل کی لذت طیب ویل کیږي طیب لکه مثلا بعضی څاروي لکه ملخ اوس حلال دی ټډي چې اردو کې ورته وایي تاسو چرته دا حلال دی خو د هر چا طبيعت نه مني نو دی وجه نه دا طیب نه دی حلال دی او طیب نه دی همدارنګه دا سمسرا دام حلال ده خو د هر چا مزاج نه مني نو چې نه مانی نو طیب نه ده چا دوی چې مانی عادي خوري او چې چا دوی نه مانی نه خوري د حلال او حرام ذکر چې راشي بیا تاسو ته قیامت چې کوم شی حلال ده او کوم شی حرام ده ان شاء الله الله کا توفیق راکړي ماته نو خوري تاسو بزمکه کې حلالا طیبا حلال او پاک مسلم کې او ترمذی دوړ نقل کړي دي د ابو هريره نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې الله پاک ته او پاک مال قبلای یعنی الله تعالی په صدقو کې پاک مال قبلای او چې ناپاک مال څوک ورکی الله تعالی اغتا بدل نه ور کوي او الله تعالی بل ځکه فرمایي چې یا ایها الرسل ای پیغمبرانو تاسو پاک مال وکړئ او حلال مال وګټئ حلال مال وکړئ همدغه یو بل حدیث ته د مشکات په حواله کې د احمد نه روایت ده چې کم جسم باندې غوخه د حرام او مال نه راو جوړ شي وي یعنی جسم جوړ شوی د حرام او مال باندې نو دا غوخه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دته یک یو اور مناسب دی چې اور ولګي ورته دغه په حرام او مال باندې جوړ شوی ده یو بل حدیث ده د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بخاری شریف کې ده چې حلال واضح دي حرام واضح دي حلال او اختیار کوي حرام نه ځان بچو ساتي خو په من کې یو بل شی دی چې هغه مشتبهات دي هغه باندې فیصله نشي کولای چې دا حلال دی او که حرام دی نو چا چې د متشابهات نه ځان بچ کو د حرام نه بچو ساتل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په خپل مثال بیان کړی دی چې دغه مثال تاسو دی چې لکه یو پوله ده او دې طرف ته جوار یا غنم دي او ته خپل سروي په دې پولی باندې سره دغه پر خو ده نو امکان لري چې دا دې پټي ته ورننه نو موږ غواړو چې متشابهات پرې استعمالي نو امکان شته چې حرام تور پرېږي بهرحال لوی ګناه ده الله تعالی دې موږ تاسو دینه بچی د حرامونه ولا تتبعوا او پیروي مکوئ تاسو خطوات شیطان قدمونو د شیطان خطوات ویل کېږي د یو قدم او د بل قدم په منځ کې د فاصله ته یعنی شیطان پسې زېما شیطان خبره ما منئ او د حلال او حرام مبارک دام تاسو یاد ساتئ چې आवाज خوراک سره تعلق نه لري حرام لکه غانه حرام ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بخاری شریف کې یو حدیث ته امام بخاری نقل کړی دی چې اخر زمانہ به یو داسې زمانہ راشي چې باغې کې به خلک شراب سکي نمونه به ورته نور ورکی غانه بجانه او د فاشي به کوي نمونه به ورته نور ورکی سود بخوري نمونه به ورته نور ورکی او داسې زمانه کې به ځان بچ کړه حرامونه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي او دا به حلال غني ولا تتبعوا او پیروي مکوئ خطوات شیطان قدمونو د شیطان انه بشکاغا ان شیطان لکم تاسو لپاره عدو دشمن دی مبین خارا کتا سو بیا د حلال او د حرام بحث کې تفصیل تل غواړي نو سوره مائده آیت نمبر 87 سوره مائده 87 او سوره مائده یوسل دریم 103 د لیکل الحمدلله تاسو کویو بل زنانه هم اکثر کوي نو دا ډیره خبره ده دا به کور کې تاسو هوم ورک په بنیاد باندې دا ټول آیتونه ګورئ نو ډیر تاسو ته مزه درځي چې قران کې کوي ځکه الله خبره نیمه کړی دا بل ځای کې کړی دا ټول قران دی یو بل ځای تشریح ده سوره انعام 138 یوسل اتدرشم سوره انعام یوسل اتدرشم نا تر یوسل څلور ختم پورې دا ټول بیاست 144
یعنی 138 نا 144 پورې. او یو بل عجیب آیات ته د سورۃ اعراف 32 سورۃ اعراف 2 سورۃ اعراف 32 2 هغه عجیب آیات ده چې کوئی دا خبره تاسو زده کوي چې څنګه چې حرام خورل د الله طرف نه منه دي او همدغه رنګي حلال حرام اول دا هم دومره هی منه دي هم دومره هی ګناه ده. یعنی ډول د اصل خبره خو د حرام نه ده کنه اصل خبره خو د الله د حکم ده. لکه 100 روپۍ د سود دي نو 100 نوٹ ته څه خبره ده 100 روپۍ حلال باندې راغلي نو 100 نوٹ ته څه خبره ده. خو حکم خو د الله ده. د الله په حکم کې اهمیت ده. نو چې الله حکم کړی دی د نخوللو هم د کرنګي الله حکم کړی دی د خوللو نو چې حلال حرام ای دمو دومره نه ګناه ده لکه دومره چې حرام ځان ته حلال اول. او دا تفصیل الله تعالی په سورۃ اعراف آیت نمبر 2 کې کړی دی 2 کې الله تعالی کړی دی. هغه به تاسو ګورئ. انما بشک خبره دا د بلنه دا یامرکم حکم کوي تاسو ته د شیطان حکم کوي تاسو ته بالسوء د بدو کارونو د بدی والفحشاء او د بهایي حکم کوي د بدی او د بهایي. فحش یوازي جسمانی بربندګی ته نشي ویلې دا هر هغه ګناه ته ویل کیږي چې په معاشره کې بد ګڼل کیږي ډېر زیاته بدترینه انتهایی قبیح ترینه ګناه او فحشی ټولنه به کبي حدا نو دی وجنه دا خو پکې اولاد وان او دا چې تقول تاسو ای علی الله تعالی تعالی باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو نه خبر نه پوهیږئ. دا شیطان دعوت درکې تاسو ته د سو د فحشا او الله باندې دروغ تړلو. و اذا او هر کلا قیل چې ویل شي لهم دویتا اتبعوا بریو کوي ما د هغه احکامات یا د هغه شینو انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی. قالو دوی بیا وایي بلکی نتبعو مونږه پیروي کوو ما د هغه خبرو الفینا چې مونږه مندلی دي علیه پاغه باندې ابا انا بلار نک خپل چې ورته وای دا رسم او رواج پرې دا الله خبرو منه وای نه اخر پښتو دا چته پر خدای شم یا د پلان کې رواج څنګه پر خدای شم. نو دلته د ابا انا مراد د دې اغا خدایان شو د اولوہیت یعنی د اولوہیت درجه ورکړه د خپل رسم او رواج ته. د پلان کې ته ما چې تاسو ته ابتدایي تقریر کې ویلو چې الہ یو الله دی او الہ نه علاوه خاندانم دی. دغه د خاندانی روایتونو نشي وته د الله د پاره نو الہ د چاته ویلي الله ته ویلي کده خاندانی روایت ته دی ویلي. واولو کانا اگر کوي اباهم لا نکد دوی مشران دوی لا یاقلونا چې نه پوهیدل نه پوهیږي شیئا په شی باندې ولا یهتدون او نه په سملارو نه سملار مندلا. اگر کاغان انپړ او جاهل ولی نه خدای د پلاس دې خبره نشي پر خدای دا الله مقابله کوي. ومثل الذين او مثال دغه کسانو کفرو چې کافران دي کمثل بشان د یعنی مثال د هغه الذي دغه چا ده کمثل الذي بشان د هغه کس ده ينعقو چې आवाज کوي. دا آیت د اوس د 171 آیت چې کوم ده دا د آیت نمبر 165 او 166 تشریح ده. دا اوس تاسو آیت نمبر 155 او 156 ولیدو چې د مشران په بیزار شي د کشرانو نه دا غي تشریح ده د آیت. اوس جوار نور تاسو په ذهن په کلاو شي ان شاء الله الله دې موږ ذهن کلاو کی. ومثل الذين كفروا او مثال د هغه کسانو چې کافران دي کمثل الذي پشان د هغه چا ده ينعقو چې आवाज کوي بما د هغه سي یا غسستا لا يسمعوا چې نه اوري الا مگر دعاء بلنا ونداء او چغا دعا ورو بلنه ته ملکی ندا حضور چې چاته چغا وای او پلانیا سمون کان دی بکمن گنگیان دی عمیون راند دی فهم بزدوی لا یاقلون عقل نلری. پوښی مطلب دا ده چې د دې کشرانو مثال داسې دی لکه د ګډو د بیسو ګډې بیسې په چې شپونکې رواني او دا شپونکې چې ګډې بیسې دی یو ځای نه بل ځای ته اړای نو څه چې کوي او ای داسې کوي کنه معنی څه ده معنی نشته. ګډې بیسې پوښی چې ماته وایي چې دی کومه ځای نو وېدا د تابعدارو دغه مثال دی چې دې خبر نه دی چې دا مالک ما چرته بوزي دا سربرا می چرته بوزي حالان کې دغه غډي به زی به رواني کړی منډای ته الته به خرڅي او الته به چاړه پر اتي رہی خو غډي به زی به تابعداري کوي د سړی یا بل نو وې تاسو دا سیمه کې گئی الله وای دا سیمه کې گئی دا مثال هو کافر دی چې به روان دي چې ارڅنګ چې ورته وي دی وای چې بس ټیک ده او ورته به بس صحیح ده
ناس تاسو مکی گئی سمون بکمن عمین فهم لا یاقلون یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کلوا خری من طیبات د پاکو سيزوننا ما هغه رزقناکم چې ما درکړی دي تاسو ته وشکرو او شکر ادا کړئ شکر خبره مخ کې وشو لله الا تعالی د پاره ان کچری کنتم یی تاسو ایاه خاص اغه تعبدون عبادت کوونکی مونږ په هر رکعت کې وایو کنه وایو ایاه کنعبدو یا لمغه صرف ستا عبادت کو نو الله دلته موږ شرط وتړلو امه سم کې سوال کړو مشروط کړو که خالص د مغه عبادت کوونکی یی نو حلال بخوري او شکریا ادا کوي یعنی که تاسو دا وینا رښتینی وي نو دې ډول شنو باندې سوچ وکړئ انما بشک خبره دا د بلنه دا حرام کړی دا الله تعالی علیکم پتا سبحانه المیتۃ مردارا چې چاړه پیدا تیر نشي دغه مردار ده یعنی دا وینه کی اونځي او وخ چې کوم ده دا باغنیزه سره هم چې دې کې وهلکی او که چاړه پیدا تیر کې دوا صورتونه عام طور باندې هغه په دې کې باغ تیر شي باندې وਹੀ چې وینه تی وبایږي ودم او وینا کما وینا سورۃ انعام آیت نمبر 145 145 کې الله د ذکر کړی دی دم مسفوحا مونږه پښتو کې معنا کوو د چړ وینا هغه وینا چې په شړ سره راوځي یعنی په د ذبح وخت کې چې کوم وینا د څار وینا راوځي دغه مراد ده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه ویني جایز دي هغه یو جګر چې دا وینا ده یو تورې چې هغه وینا ده هغه نه علاوه عام وینا چې کوم غوخه پورې خدي وي د تناوت څاروي دا حرام نه ده دا حرام نه ده دا حلال دوه وخت چې کوم بهيږي دا او اوس تحقیق شوی ده په دی باندې چې په دې کې ټولې بیماریاں دي وار الله تعالی موږ ته بهترین ذریعہ جوړ کړی ده د حلالو نو ودم او وینا ولحم الخنزير او غوخه د خنزير غوخه نه مراد ده چې دلته څنګه ذکر د خوراک کیږي نو دی وجنه الله تعالی صرف د غوخه ذکر وکړو خو چې کم شی نجس ته حرام ده د هر یو شی حرام ده بیا اې د وخته د واده د وینا وغیرہ وغیرہ چې دي ارته صرف د حلال او زناورو شمړه چې کما اوس وزول شي تباغت ورکل شي رنگ ورکل شي لکه طریقې سره چې غاله کومه سپلو مبلو کې استعمال ودا نو کدا مردار یو خو چې دمه تباغت ورکل شي دا حلال شي استعمال لپاره خوراک لپاره نه وما اوهغه اوهلا به لغیر الله اوهلا چې आवाज اوچت شي هلال دی وای د میاشتې لومبني راخت کوم راوخیږي دته هلال وای د نری میاشت ده یعنی دا ورو आवाज دا پټ आवाज چې پیوشي چې پلاني د پاره می ذبح کی پلانې پر مدد شه پلانې پر نشته راغړه وغیرہ وغیرہ د الله نه علاوه چې تا بسره کې څوک ولې نه دی اگر کته په خله باندې الله اکبر په ولې نه ویلي کدا د ټول قران کریم په ولې نه ختم کړي الله تعالی لفظ داس استعمال کړي چې تا د زړه غان درون اظهار او تشویح هم فلانه علاوه د بلچا د تقرب د پاره کړي د بلچا د تقرب مطلب د بلچا د نږدېوالي د پاره کړي نو الله وای دا حرام ده لغیر الله سوا د الله تعالی نه بلچا تا کاغه سړی دی کښوندې دی او کمر دی او کزورور دی او کمزور دی او کنيک دی او کسبر دی او هر یو دی خو چې الله نه دی الله نه دی فمن ذتر فمن بسغ سوق او ذتر چې هغه مجبور کړل شي استقرار کې شو او حالت مرګ ته ورسېدو دلوګینا غیر باغن خدای سرکشي کوونکې نه باغی نه ولا عاد او نه حد تیریدون کوي چې ګونه زیاته کوي فلا ننشدا اثم گنا علیه باغ باندې نو د شرطونه الله تعالی بیان کړ یو مجبور کړي شوی او بیان دا چې تم راوخري چې استقرار به ختم شي او ګناه کوونکې نه درې یو استقرار چې هغه دومره زیات مجبور کړي شوی دی دویم دا چې هغه په دې لوګه د وجنه مرګ تر رسیدل مرګ به بچاو کوي خو ځان په نه تربای سره مرګ نه بچاو مراد دی من نه بچاو مراد نو دی وخت بیا خیر دې کړه حرام مخری دومره ان الله بشکل تعالی غفور بخون کې ده رحیم مهربان ده وما اوهل به لغیر الله کی سورۃ مائده آیت نمبر 2 دریم سورۃ مائده 2 دریم کې الله تعالی مزید تفصیل بیان کړی دی وما ذبح علی النصب نصب وای نشان یعنی هغه شیونه چې موږ نشانات جوړو لکه چوکونه لکه څلی لکه مقبرونه وغیرہ وغیرہ خو چې هغه ځای نمایان د خلکو ته د علالی یا د ذبح د پاره دمغه خلک چې ذبح ما بيبوي او یوازې ذبح ګورنه د مراد خدا ذبح خو چونکی عام طور باندې استعمال کې راغنه دی وجنه هغه صادر دی او کمال کده او کټکرې دی او کبلیو شه دی او کبلیو شه
خو چې الله نه علاوه بل څه تقرب لپاره حلالای نو هغه حرام دی. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب